چې یوازې ستا نه داسې د هېچا سترګو هم ښایسته نه دی لیدلی لکه حضور علیه السلام. سبحان الله. دومره ښایسته یو اسمانونو ته چې لاړه اشیازي دغې ته معراج شریف ته یو ځای کې جبرائیل امین ورته ډېر زیات کتل ویلې جبریله ما ته څنګه ډېر ګوري وی آفاقها گردیدم سبحان یا آفاقها گردیدم مهر بتا ورزیدم بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزی دیگری و یا رسول اللہ دیر خوبان میں ولیدو انبیاء میں ولیدو رسولان میں ولیدو فرشتے میں ولیدی قربان خطا دی خائص کا حیران کہ اللہ کا سمرخ کو لے پیدا کر سبحان اللہ دا عرش نخیشتائی دا عرش نخیشتائی جنتون نخیشتائی انبیاء نخیشتائی رسولان نخیشتائی دا فرشتوں نخیشتائی دا عرش نخیشتائی دیر خلے سبحان اللہ یہ رجل نما محبوب خلے نما بخلے کئینا ہوئے سوال نہ پیدا کی ولی با من خلے کئی وکانا جماعة نصر دا مخ مخامخ کئی او داغه محفل میلاد کی ذکی ناس او پمینا کی ناس بیمینی نا پمینا کہ دو حضور علیہ السلام مینا اے زوین چی دا خو دی میاشتی میلاد شریف مناوی زوین چی طول عمر میلادو نوشی دا محبوب حق بقدانش چی دا منگ سرے سکری منصب تو امتی مگر تاسے سیو طول ہوئے چھ سوکی اغبا واسطی امتیانی ہوگا تو من سبرا مقام من سیو در مبارک کو وجبان دے دا مقام دے چھ تمام انبیاء ہوئے دی خپلو دا پیغمبروی پا زمانہ کی طول ہوئے دی چھ یا اللہ من یہ امتیان دے کاش منگی امتیان اللہ ورطوی تاسو پیغمبرانی خپل دیتا پیغمبرانی خو یو وقت بداسی چیز بے میراج شریف تراودم او طول با بیت المقدس کے راوندوم او دعظما محبوب تاسو تا جمع در کی نوکا امتیان نشکل مقتدیان خو بے شئے کرنا امتیان نشکل مقتدیان خوب درشی نو شکر باسی کنا پتی امتیت شکر باسی کنا الحمدللہ وائی کنا ماشاءاللہ چی ممدد سے محبوب امتیت قرآن کی در توی قرآن عظیم راوانا چی کنتم خیر امت تاسو در طول امتیانونا بہترین خدا زمان دا خان دا مخانے دا وجنہ نوی دا نوابی دا وجنہ نوی دا ملکی دا وجنہ نوی دا وزانسو دا وجنہ نوی دا افسری دا وجنہ نوی دا پروفیسری دا وجنہ نوی دا سوجی نوی واللہ راتا چی دا بہتر والی ویلی ولی زمان نسبت دا سرداری کونین سنہ الحمدللہ دیلا دنیا کا نریرہ بلے آخری خبر کو وقت باقوی ماشاءاللہ نا خودت دویلی چی من کستڑی و تاسو کستڑی خدا یو جل پدید پار بیان کو کہنا جی حضور علیہ السلام لا راغلیم نو دنیا تا پیدا شوی لا مبارک نو نور خود دماغ نورانیت او یو بشریت دے دا نورانیت پا لحاظ دا ارسنا مخ کی پیدا دے او دا بشریت پا لحاظ باندے تاسو بوئی چی دا دی نور پیغمبرانو نا اخیر کی ولی پیدا شو زکر دا طول پیغمبرانو تصدیق پدو شو خاتم نبی منگا چی عظمت آخلو نمونگ سلیگو شتابلی ہوئی تو کو تا قبالہ ہوئی قبالہ ہوتا ایک اشتاب قبالہ ہوتا خوابے ہوتا ہے نو آگا چیولی کی دا مکہ دا دیر شوا
دی خواله دی دی خواله ټیک شو کنه او په اخر کې ورته څه وکړي دا څه دپاره لګي دې دپاره چې د دې نه لاندې لیکل نور قابل نه قبولیت نه دي دا ټول خط چې دی څومره د دې ځمکې او د کور د اخیستو دا تصدیق دا شو چې په هغې باندې مهر ولګي ټیک شو جي لکه موږ چې اوس ګورو د اکثره جلسو کې محافلو کې کانفرنسونو کې چې کوم د دې کانفرنس ډېر اوچت سړی دا د کانفرنس ته اول راځي که آخر کې راځي اخر راځي ووایه که خدای خبر تا ته کوم دی اخر راځي خبره مه اخر راځي ووایه د الله مې خلک ووایه داسې پوهېږي ما خو درته ویل چې هېڅ سړیتوب مونږ کې نشته دا ناست چې مونږ کې سړیتوب نشته که سړي یو د دې محبوب د وجې سړي خان څه ته وایي نواب څه ته وایي مالدار څه ته وایي مال خو خیرې دی عذاب دی هر څه د محبوب نه صدقه او قربان شي زه وایم چې موږ یې وګورو ورته به ووایي چې باڼه درته لوګې کړم که چشمان درته لوګې کړم دا زه تنها پوره یم که جهان درته لوګې کړم باڼه درته لوګې کړم که جهان درته لوګې کړم ټول وایي باڼه درته لوګې کړم که جهان درته لوګې کړم دا زه تنها پوره یم که جهان درته لوګې کړم خدای دې موږ ټول کې د لوګي او قربان اخري خبره درته دا کوم په همدې بستو چې میلاد شریف کې ستاسو حاضري د هر قدم په عوض به ګوره حضور علیه السلام معراج شریف نه راغی بلال صاحب ته بلال ویله قربان وایي ته بېګا چېرته ویله زه ویله او ستا د دې لاسپیکر هم عقیده خرابه عقیده ټیک نه وي لاسپیکر وایي ته بېګا چېرته وي وایي زه ویله او قربان وایي او ته ویله قربان بېګا ټوله شپه ستا په مینه کې ګرځېدلې سبحان الله بس چې ته به مې رایاد شو درمنډه به کوم شپه ډېره اوږده وه در تلم او راتلم او تلم او راتلم وایي بلاله زما د مینې انجام درته وښیم بدنۍ درته وښیم چې تا زما په مینه کې قدمونه اخیستي وایي یو قربان کړه ویلې زما دې په خدای قسم وي چې ته دلته په ځمکه زما د مینې دپاره روان وي او ما ستا د دې خپو چغار په جنت الفردوس کې اورېدلی چې د بلال صاحب د محبوب په مینه کې قدمونه اخلي او جنت الفردوس کې اوري او وایي چې دا بلال صاحب دی نو ته چې د دې سوګلو نه را روانې یا کورونو نه را روانې د محبوب په مینه کې ولې ستا چغار به په مدینه منوره کې نه اوري او تا به نه پېژني داسې دې پېژني په خدای قسم لکه ته چې دا بلف پېژني ستا دا ناسته دا اوسنۍ د ناستې چې څومره لوب و لعاب دی دا به اوس محبوب ته رسېدلي پلانکې د پلانکي زوی ناستو پلانکې د پلانکي زوی ناستو پلانکې د پلانکي ستا نوم به چې راغی ویلی دی صلی الله علیه وسلم او چې تاجدار ختم نبوت ته راغی نو دوی به ویلې زنده باد چې لبیک لبیک به ویلې دوی ټول به ویلې لبیک یا رسول الله و آخر دعا وکړئ یا الله